بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 27 نمبر. فقال قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية إلى آخره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم علیه. پرون درس کې مونږ د دې خبرې وضاحت کړو چې متکلمین اثبات د هغه څه چې هغه مقصود اهم دی په دې علم کې چې هغه موجود دی علم دا چې اثبات د ذات او د صفات دی. هغه د دې هدف دی هغه ته ځان رسي، خو لیکن په واسطه د برهانی انی چې دی استدلال کوي د چانا د ممکن نه په واجب باندې، د اثر نه په مؤثر باندې، د معلول نه په علت باندې، د مصنوع نه په صانع باندې، د مخلوق نه په خالق باندې. چې څنګه تعبیر دی خوخی هغه څه کولای شي. په خبره باندې پوښښلې کنه. نو دی اثبات د ذات کوي په طریقې د برهانی انی باندې. دې مسلې وضاحت مونږ کړو کنه. نو مونږ خو د ممکناتو په وجود باندې قایل یو، د استدلال هم صحیح دی. صحیح دی که صحیح نه دی؟ خو څه خلک داسې دي چې هغه سفسطائیه دي، هغه ته اثبات د مقصود ته نه پریدي. نو چې اثبات د مقصود ته نه پریدي دا ته چې د کوم شي د وجود نه استدلال کې په وجود د ذات الباری عز وجل هغه دغه شی وجود ته سره نه تسلیمي. نو بیا ما درته د الفرق بین الفرق په حواله ویلو تا ته بشر قید کې مراشي چې دا ثلاثه فرق دي. یو فرقه پدې کې چې دا نو هغه عنادیه ده چې هغه بالکل منی نه ته ورته دا شیشتا وینشتا کورته چې د موت تخکاری ودا ستاسو وهمیات دي مړه دا وهم دي. په خبره باندې پوښوي یعنی یو پدې کې عنادیه فرقه ده چې هغه بالکل انکار کوي او هغه دي ته وهمیات وي، خیالات محضه وته وي، اضغاث احلام وته وي. یو فرقه پدې کې چې دا غد عندیه او دا هغه وي د ممکناتو د وجود او عدم د تابع زمون د اعتقاد دي. کوم ورته عقیده دا جوړه کا چې دا شی موجود دی خو موجود دی، او کوم عقیده دا سه جوړه کا چې دا موجود نه دی بس بیا موجود نه دی. دا وجود د شی عدم د شی تابع د اعتقاد زمونږ دی. یعنی دی لحاظ او دی نظر او فکر او دی رعایت د نفس الامر او د واقع نه کوي، خارج ته نه ګوري چې دا شی د وجود لري، بلکې دی وی دا زمونږ د اعتقاد تابع دی. کوم وایو تود دی کوم وایو تود نه دی بیره دا تود به ای خو چې مونږ عقیده جوړه کو چې بیره دا بیا به بیره دا څه کوم عقل کوم دی. دریم پدې کې غدار هغه حادث فرقه ده چې هغه ادریه ده چې ویره مونږ نه پوهیږو چې دا شی موجود دی او کدا معدوم دی. کته ورته چړون خونی تا ته د ادم رغټ توت نخکاری دا څه دی وې زنه پوهیږم چې دا توت موجود دی که موجود نه دی. البته سره سکه د سره چې څه پکار دی هغه ته د شرقایت په اخر کې وای ښا دا بتا ترش. نو دغه درې فرقې هغه ته اثبات د ذات الباری عز وجل ته او اثبات د صفاتو د باری عز وجل ته نه پریدي. هغه درته وی چې ذات د باری تعالی موجود نه دی. کته ورته چې ولی موجود نه دی، د ممکنات موجود دي. ایو درته وی چې نه دی موجود چې ته ورته د توت ته نخکاری وي دا څه وهم دی، ستاو هم تر دي چې دا توت دی. ابل فرقه هغه دیم نه پریدي، هغه درته وی چې ذات د باری تعالی وجود د ذات د باری تعالی مونږ ته غیر مسلم دی. کته وته چې ګور دي ممکناتو نه پته لګي
موږ د دین استدلال کوو چې دا موجود دي، دا صانع لري، موثر لري، محدث لري، خالق لري. دې درته وایي چې نه، دا زموږ د اعتقاد تابع دي، زما عقیده ورته د وجود نه ده جوړه، دلته دې نه پرېږدي. هغه دریم جماعت درته وایي چې لادریه دي، هغه هم درته وایي چې وجود د باری تعالی موږ ته مسلم نه دی. کته ورته وایي چې ولې لکه د ممکناتو نه پته لګي چې یو واجب ذات شته چې دی کې دغه دو جهتو د ممکن کې چې عدم وجود دی ترجیح دغه جهت د وجود ته ورکړی ده. وی چې نه ما ته پته نشته چې دا ممکنات موجود دي کنه، دا ما ته پته نشته دي. نو ماتین مولا سے په دغه درې وړو ډلو باندې رد کوي، په څه باندې؟ په دوه ډلو باندې رد په دغه یو جمله کې کوي. هغه جمله دا ده چې فقال اهل الحق، ویل ماتین چې ویل دي اهل حق چې حقایق د شیء ثابت دي. د پدې کې رد راغی پچا باندې، په عنادیه باندې هم چې هغه عناد کې وینه دي ثابت، دا وهم دی، وهم نه دی، شی ثابت دی. ورسېدلی استاد اعتقاد تابعیم ندی، دا نفس الامر کې دغه دی وجود لري. ورسېدی کنه دا وجود لري نفس الامر کې. نو په دغه دوه فرقو باندې دي ذکر دراغي. او لادریه چې وي چې مونږ ته پته نشته، علم په زمونږ نشته، والعلم بها متحقق، دا په غي باندې دراغي. د درې وړو فرقو ردی په دغه دوه جملو کې وکړو. فقالا ماتن وی قال اهل الحق، ویلدی اهل حق. اهل حق نسوک مراد دی. دې ذکر دوه قول دي. یو خدا زدکا چې اهل ستوي په لغت کې، ځکه چې اهل الحق مرکب اضافي دی کنه، په خبره باندې پوښلی. او معرفت د مرکب اضافي دا موقوفي په معرفت د مضاف او د مضاف الیه باندې. ناول مضاف پیجنا، بیا مضاف الیه پیجنا، بیا ودا مرکب اضافي د دواړه جزونه دا وتا د سشي معلوم بشي. یو دې کې راغو اهل راضی په معنا د لایق، اهل راضی په معنا د مستحق، اهل راضی په معنا د سزاوار، اهل راضی په معنا د صلاحیت رکھنے والا، اهل راضی په معنا د صاحب. خلقوی اهل عقل، صاحب عقل. اهل راضی په معنا د صاحب، اهل راضی په معنا د مالک. د لغتو کتابونو دا ټول معناګانې کړې دي. دیږي کې علامه تفتازانی تعرض صرف تعریف د حق ته کړې دي، یعنی د مضاف الیه تعریف دلته کړې دي، د مضاف نه دی کړې. هغه ما ته پرېخو حاضر تموک، حاضر تموک د مضاف موکو. او حق خبره کوي اهل الحق، حق ستوي نو حق بتا ته تفصیل کوي. او مصداق د اهل حق سوق دي، د دین سوق مراد دي. یو خو رمضان افندی هغه دی خو ذهاب کړي او چې دا حق د باری تعالی په اسامیو کې اسماء الحسنا شریفو کې یو اسم شریف دی. اهل حق الله والا، اهل حق الله والا دی خو ذهاب کړي دي. نو الله والا دا صرف سوق دی لکه اهل سنت والجماعت دی، اهل سنت والجماعت دی. او دا غرنګ دا حق راضی په معنا د جسم، په معنا د احتیاط. نو کته اهل حق وي او اهل حق کې د حق نه مراد حق سبحانه و تعالی والی. نبي الله منلو والا خلق، نو الله منلو والا خلق اهل سنت والجماعت هم دي، خوارج هم دي، معتزله هم دي، روافض هم دي، مشبه هم دي، مجسم هم دي. دا 72 گمراه هډلی دا ټول الله منی کنه منی. صرف سوفسطائیه چي دي الله نه منی، صرف غي الله نه منی. ځکه چې الله د صد وجه نه مونږ پیژنو هغه نه مني، د غي وجود نه مني، باغی تحقق د علم نه مني. نو که اهل الحق حق نه مراد حق تعالی شي، نو ما درته سووي
چې بیا الله منلو والا خلق معتزلم شو وایا مجسمم شو نو بیا اهل حق کې دا ټول داخل لي او کنا دغه اهل حق کې دا حق په معنی د جزم والی حق راضی په معنی د څه د جزم حق راضی په معنی د احتیاط نو بیا با د دین دا مراد چې اهل سنت والجماعت چې دي دغه په نسبت حقایق د شیو دا ثابت دي یعنی بیا مصداق د اهل حق فقط اهل سنت والجماعت دي خوارج پکې داخل نشو معتزله پکې داخل نشو روافض پکې داخل نشو هغه ټول تنه اوتل او دلته مولا سیب دالی کلم دي چې تعبیر د اهل سنت والجماعت نه په دغه دویم تعویل چې د ستیوږي چې د حق په معنی د جزم او د احتیاط والی نو سبوي قال اهل الجزم والاحتیاط ودا مناسبم دي ولی مناسب دی د رمضان افندی په دې کتاب باندې یو موحشی لګیدلې دی او دغه موحشی نامه ده مولانا نعیم احمد استاد جامع خیر المدارس ملتان هغه دا ویلي دي چې دا حق په معنی د جزم او د احتیاط شي او اهل سنت والجماعت نظام معنی مراد شي چې دا اهل جزم او اهل احتیاط دي اهل جزم او اهل احتیاط دي ودا مناسب جدا ودا ډیر مناسب دي ولی فانهم حفظوا ظاهر السنه وما جرى عليه الجماعه زګدي حفاظت د ظاهر سنتم کړي دي او دا هغه څه چې باغی د صحابو جماعت تیر شوی داغي سي کړي دي حفاظت کړي دي ولم ينصرفوا عنه لداعي العقل ممكن وهو الجزم والاحتیاط او دې د حدیث نه او د قران کریم نه وایا صرف د عقل د داعی په خاطر اوریدلی نه دي او جزم او احتیاط هم دغه ته وایي چې دې د سنتو اهتمام کړي او عقل پسې نه دي تلی نو دې ته سوې اهل الجزم والاحتیاط نو ما عرض دا کولو چې قال اهل الحق فقالا تور سره لیک چې ماتن وی قال اهل الحق اهل حق فرمایلی دي نګورا د فقالا مقوله قال شو په خبر دا قال اهل الحق دغه څه شو دغه مقوله شو او د دې قال اهل الحق د دې دویمه قال مقوله هغه دغه چې حقایق کل شی ثابتتون دا د دویمه قال مقوله شو لا خبره باندې پوښولې کړه ماتن سوي چې اهل حق ویل دي نو ماتن خدا اوې د دې اول قالم مقوله څه شو چې اهل حق ویل دي اوس اهل حق وسویل دي داغي مقوله صدا چې حقایق کل شی ثابتتون په دې باندې پوښولې کړه دا مسله خو حل شوله نو اهل حق وای چې حقایق د شی وسلی دا ثابت دي اوس ما درته ویل چې د مضاف الیه د مرکب اضافي کې د مضاف تعریف خو درته مو کو ما درته کوونه اوس د مضاف الیه تعریف درته دی کوي نو چې دې کوي د یو بل کتاب هم لیکلی دی او غبل کتاب د ته وی مختصر المعانی په خبره باندې پوښ او هغه مختصر المعانی چې کله تر واړي او مختصر المعانی کې وګوري نو باغې کې به ته ورشي شپږ دیرشمه صفحې ته حاشیه نمبر لسمه ته ورشي لسمه ته نو الته غوي چې اعلم ان النصب ثلاثه موحشوي پزدک دی مقام کې دا خبره چې نسبتونه درې قسم دي نسبتونه څو قسم دي درې قسم دي ګوره بچي کلام خبري دی مبتدا او خبر دی یا منطقي اصطلاح استعمال کم لکه موضوع او محمول له زید قائم زید قائم کلام خبری دی کنه دی زید مبتدا یعنی موضوع او قائم وته محمول یعنی خبر په خبره باندې پوښول کنه اوس د قیام نسبت چاته شوی دی زید ته شوی دی نو ما درته سو ویل
چې نسبتونه سودي درې دي. یو خو ستا په ذهن کې دا موضوع او محمول شتا، تا بیا تلفظ نه دی کړي، نو ستا په ذهن کې چې دا موضوع او محمول موجود دی چې زید قائمون دی، نو دغه قضیه ته قضیه ذهنیه وایي، قضیه ذهنیه. او په دې کې دا نسبت چې کم دی، کم نسبت دی، ایته ذهنیه وایي. نسبتونه څو قسم دي؟ درې دي. یو ذهنیه دی، ذهنیه دی پیژندو دغه چې تا په تلفظ نه دی کړي، دغه ته ذهنیه وایي. یاد سی وایا چې تعلق احد الطرفین بالاخر المفهوم من الكلام، نو دغه وتصورها وحضورها في ذهن المتكلم، نو دغه هو نسبت الذهنيه، دا نسبت ذهنیه شو. لنډ وایا د موضوع او د محمول په درمیان کې چې یو خدا طرفین ستا ذهن شریف کې پراته دي، یو د طرفین په درمیان کې دا کوم نسبت چې دی قبل تکلم چې ستا په دې ذهن کې دی، دې تسوي د طرفین په دې درمیان کې چې کوم نسبت دی، نسبت ذهنیه وته وي. دا یو قسم په درې نسبو کې دا یو قسم شو. دویم ته وای نسبت دغه ورته وای کلامیه، نسبت کلامیه. دا تا چې وی چې زید قائم، دا قضیه ملفوظه، دا تا چې تلفظ پیو کو زید قائم، دې ته کوم وی نسبت کلامی وته وی. د زیدون موضوع وایا، قیمون خبر، او په دې کې د قیام نسبت زید ته شوی دی کنه دی شوی، نسبت کلامیه شو ده. دریم په خارج کې، په واقع کې، په نفس الامر کې، واقعیت کې رښتیا د زید ولاړ وو، دغه تسوي نسبت خارجیه او نسبت خارجي وته وي. سو نسبتونه شو دریش، نسبت ذهنی، نسبت کلامی، نسبت خارجي. په خبره باندې پوښولې اوس چې کله تا د ازدک نو براشي د کتاب ته صفحه نمبر 39 براواړي، صفحه نمبر 39 براواړي. نو په مختصر المانی کې د لیکلي دي چې صدق الخبر مطابقته للواقع. ګوره دې ځکه دام یاد کا، رمضان افندیونه براس ولا د لیکلي دي چې په صدق او په حق کې، او د صدق مقابل څه دی؟ کذب. او د حق مقابل څه دی؟ باطل. نو څو کلمې شوي؟ څلور: صدق او حق او کذب او باطل. نو په دې د صدق او د حق په درمیان کې اتحاد ذاتی دی او تغیر اعتباری دی، پونشولی. او د کذب او د باطل په درمیان کې اتحاد ذاتی دی او تغیر اعتباری دی. اتحاد ذاتی ولې دی؟ لکه مصداق، هغه محمل مصداقی د دواړو څه دی؟ لکه هغه یو دی. الکه زین هم پکار کوي کنه کوي. مصداق د حمل د دواړو څه دی؟ شی واحد دی. ګوره ورته اوس دې تعریف د صدق کوي سوې، او ما درته ویل چې د دواړه په اعتبار د ذات څه دي؟ یو دي کنه. نو کوم تعریف چې د صدق دی دغه تعریف به د چي؟ دا به د حق وي. نو دی وی صدق الخبر، صدق د خبر څه دی؟ مطابقته للواقع، داغه مطابقت د حکم د دې خبر دی د واقعي سره. په خبره باندې پوښولې کنه. لږ ورته تعبیر بدل کا، خیر دی چې پوښ تا ته ما وختي نسبتونه ویل کو نه ویل. نو دسه وایا چې صدق د خبر دی ته وای دا مطابقت د نسبت کلامی دی د نسبت خارجي سره. تا وی چې زید قائم، زید څه دی؟ ولاړ دی. نسبت کلامی راغی کرانه غي، نسبت د قیام زید ته شوی کنه دی شوی. ها نو تا خو یو نسبت کلامی په د خپل ترکیب کې د موضوع محمول کې قائم ک، د قیام نسبت د زید ته وک، او موږ او کتو رښتیا زید ولاړ وو په نفس الامر کې. نو چې کله مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره راغی، دې ته صدق هم وای، دې ته حق هم وای. زه پوښی په خبره باندې کنه. او کذب ستوي عدم مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره. تا اوی
زید قائم دا غو نسبت کلامی شو کنه شو تا په تلفظ کو کلام دی کو کنه زید قائم مونږ چې ورغو زید ولاړ نو دا غ نسبت کلامی مطابقت د نسبت خارجي سره ران نه دا کذب شو ولکه پوښ کنه او هغه تعریف چې مونږ د صدق کو هغه تعریف د حق هم دی دغه تعریف چې مونږ د کذب او کذب دواړه ویلې شيخه بعضی په در باندې اعتراض کوي چې دا کذب دی او یفترون علی الله الکذب او کذب نه دی کذب او کذب دواړه ویلې شي دواړه صحیح دي په خبره باندې پوښولې نو کوم تعریف چې مونږ د کذب کو او دغه تعریف د چا دی د باطل هم دی یو نقطه درته بوله موایم دا مونږ چې وایو چې مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره او دا مطابقت په شیئینو کې راځي چې دا دواړه شیزونه سوي دا نسبت کلامی دا نسبت کلامی او دا نسبت خارجي دا دواړه ایجابیین وي یا دواړه سلبیین وي سمانا زه ما زید قائم او ته بهر ورشي نسبت خارجي کې رښتیا سو زید ولاړو دام صدق دی او دا حق هم دی یا زو ما دا خو د ایجاب صورت شو زید ليس بقائم او په خارج کې رښتیا زید ولاړ نو د مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره راغو نو که صورت د ایجابي که صورت د سلبي دا صدق هم دی او دا حق هم دی لکه په حق او صدق کې ما درته وی چې نبراس لیکلي اتحاد ذاتی دی تغیر اعتباری دی الکه پوښ کپونه شولې نو چې کتاب شریف تراشي نو ان شاء الله کې دي چې ماته دعاګانې وکړي ها اوس وته ګوره نو ما درته وی چې پدې کې څه دي اتحاد ذاتی دی او تغیری اعتباری دی پکې نو مولا سے فرمای فقال بماتنو فرمایل چې قال اهل الحق اهل حق ویل دي نو اهل حق نه مراد ما درته وی چې یاتنه مراد هغه څوک دي چې خدای مني بیا په دې مسله کې اطلاق د اهل حق په معتزله باندې شوی دی په اهل سنت باندې شوی دی صرف په دې مسله کې چې حقایق د شی ومني او تحقق د علم په مني علم په دې متحقق مني په دې مسله کې او کنا وایا د دینه مراد حق نه مراد جزم شي احتیاط شي نبيات معتزله او د چپاویان دا ټول تنه وتل ستنه مراد دي صرف اهل سنت والجماعت ته مراد دي او اهل سنت والجماعت نه داسې مراد دي چې رمضان افندی پر راخوک شوی دي هغه په اهل حق باندې لیکلي دي هغه فرمایي چې قال اهل الحق په دغه زیره لګیدل دي وهم الذين اهل حق هغه کسان دي یثبتون چې دي ثابتي ما هغه سه هو الحق عند الله چې هغه د خدای تعالی په نسبت باندې حق وي بالحجج والبراهين چې د خدای تعالی په نسبت باندې څه حقي دی هغه ثابتي پس باندې په حجج او براهين باندې او دا سوق دي وهم اهل السنه والجماعه او دا اهل سنت والجماعه دي فانهم يتبعون الحق دي اتباع د حق وانما عبر عنهم او دا چې د دې اهل سنت نه تعبیر کو د ماتن به اهل الحق په اهل حق سره دا ولي ترغيبا للاقتداء بهم مطالعه ترغيب درکې چې ګوره اهل حق دغه خلق دي د اهل سنت چې دي اهل حق دغه دي پس رازا ځکه الحق احق ان يتبع حق حقدار د دې چې اتباع د دې وکړي شي وانما قدم هذا الفصل على غيره اوس خبره ده چې د ماتن دا فصل کم فصل چې فصل د اثبات د حقایق د شیو دی او بیا فصل د تحقق د علم دی بل شیا د مقدم کو په نور باندې دا ولی ویل انما یذکر بعده ځکه چې دینه بعد د ذکر کیږي چې هغه اثبات د حدوث د عالم دی او یا اثبات د ذات الباری دی اثبات د صفات الباری دی ناغه ګوره موقوف دی په علم باندې چې علم په پدې راولي چې د اشیاء حقیقت لري ګوره د اشیاء موجود دي د حقیقت لري نو ځکه دا فصل د حقایق د شیو د مقدم خبره باندې پوښول کنا فإن واحدا لو لم يعلم حقيقة الاشياء ځکه که یو سړی د اشیاء حقیقت علم په نه لري لکه لادریا او حقیقت د علم او حقیقت په قدیم او حقیقت په محدث هغه اون لري نو لم يكن التكلم معه جائزه بیا غسر خبر ابن شي کوله
هغه سره خبري جایز هم نه دي. نبی لیکلی دي قال الفاضل المحقق مولانا قطب الملة والدين في شرح مقامات العارفين وعلم پوش هغه فرمای ان السعاده العظمى والمرتبه العليا للنفس الناطقه ګوره د نفس ناطقه د نفس انساني د پاره لوی سعادت او لوی مرتبه صدا هي معرفت الصانع چې خدای تعالی پیژني معرفت د باری تعالی حاصل کی خو بما له من صفات الكمال سره د صفاتونو د کمال والتنزيه عن النقصان او سره د دې چې رب کریم د نقصان نه منزه دی وبما صدر عنه من الاثار والافعال في النشأة الاولى والاخره او هغه چې باری تعالی نه صادر شوی دی یا آخرت کې به د مړي را پاسي د دې سره چې باری تعالی او پیژني نو د نفس ناطقه د پاره د دین لوی مرتبه او د دین عظیم سعادت بل نشته دی. وبالجمله وی حاصل خبر داده معرفت المعاد والمبدا والطريق معرفت د معاد او د مبدا د پیژني او طریقه دغه معرفت ته چې ته معرفت د معاد او د مبدی حاصله نو هغه په دوه وجو سره کیږي. احدهما یو په دغه دواړو کې طریقه د اهل نظر او د استدلال لا لړن بدرته وایم هر انسان ته لابودی ده د معرفت د سنه د مبدی او د معاد نه خدا معرفت د مبدی او د معاد د دې د حاصلولو دوه طریقې دي. یو لار د نظر او د استدلال ده او یو لار د صدا د ریاضت او د مجاهدی او د سلوک ده. په خبره باندې پوښولې اوس دا اوله لار چې کوم دی کداغي خلکو چې لار د نظر او د استدلال ده کدی د انبیاء علیهم السلام په لار باندې روان وي داغي په لار باندې داغي منهاج لاندې استدلال کوي او داغي د قواعد لاندې استدلال کوي دې ته متکلمون وي او کنه لار د نظر او د استدلال وي خود انبیاء په لار نه د خپل نور عقلی دلیل وغیرہ وي نو فهم المشاؤون دې ته مشائین وي دې سوي مشائین وي او کچرته لارې د کشف وا او د غرنګ د ریاضت وا او د مجاهدی وا نبي بدی خالی نوي کچرته دی متشرعون وو په شریعت باندې عمل کوون کی وو او د دې د طریقت د شریعت مطابق نو دې تسوي او عقیده هم د اهل سنت والجماعت وا دې ته صوفیه کرام وي او کنا لار خو د کشف او د مجاهدی او د ریاضت وا خدا طریقت د دې د شریعت مطابق نو او دا متشرع نو او عقیده د اهل سنت والجماعت نوي نو بیا دغه خلکو ته حکما وي. اوس د ماتن سیب چې کم دی د کوم جملې نو د اهل نظر او د اهل استدلال نو او اهل نظر او استدلال هغه هم د انبیاء علیهم السلام د ملت موافق کار کولو نو د خبره باندې پیږي نو دې ته متکلمون وي او د متکلم دی نو د غلارانی ولیدا نو دی وي پوښا چې قال ویل دي اهل الحق اهل حق نو خبره غزړه خبره ده چې د اهل تعریف درته مو کو او د حق درته د شروع کو وهو الحكم المطابق الک د مطابق کې نبراس لیکلی چې د جواهر الفرائد هم د لیکلی چې مطابق او مطابق دواړه ویل شي مطابق او مطابق دواړه ویل شي. ګوره یو خدا سي دي چې مطابق دی او ویلو نو مطابق دا مطابقت د دې جهت نشو چې د مطابق دی د واقع او که مطابق وي نو هغه واقع مطابق دی د واقعیت د مطابق دی. لکه دا وتا د کتاب په اخر کې رامش دا درس په اخر کې موږ در ترام شي چې کله درس ختميږي دغه نقطه به درته چیړي چې بعضې پکې دغه ویلې دي د حق او د صدق دا فرق چې بیانې هغه تغیر اعتباری چا پکې دغه نقطه چیړلې ده پوښولې نو حق ستوي او هو دا حق چې دی کنه دا هغه حکم دی چې دا مطابق د واقع سره ما درته نه ویل چې وایا مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره دې د سوي حق او سوته وي صدق ورسېدل کنه یطلق اطلاق د حق کولې شي علی الاقوال په اقوال باندې ادا سویل شي هاذا قول حق دا قول حق دی په خبره باندې پیږي کنه والعقائد دوسغه خدوایا اطلاق د حق کول شي په چا باندې په قول باندې چې دا قول حق دی ولا قید په قید باندې هم د سویل شي چې دا عقیده حق ده
والادیان او د سویل شي چې د دین حق دی اطلاق د حق پچا کیږي په دیانو باندې هم والمذاهب په مذاهب هم کیږي دا سویل شي چې د مذهب څه دی دا حق دی به اعتبار اجتماعها په اعتبار د اجتماع دي سلور واړو چې د اقوال دي عقاید دي ادیان دي مذاهب دي چې هغه مشتمل دي په څه باندې علی ذالک په دغه مطابقت د واقع سره نو په دغه اعتبار اطلاق د حق په دې سلور واړو باندې کیږي او یقابله او مقابل کې راځي د چا وای د حق الباطل نو حق خو دې ته ویلې شو چې دا حکم مطابق للواقع دی نو باطل به دې ته وي چې دا حکم غیر مطابق للواقع دی او ما درته وخت ویل چې ګوره حق او صدق په دې کې اتحاد ذاتی دی او په دې کې تغیر اعتباری دی الکه پونه شولې اوس درته وي اوس هغه تغیر اعتباری درته بیانې او اما الصدق او هر چې صدق دی نو په اعتبار د شیوع پدې کې تغییر دی بیا تغیر مغایرت دی پکې الکه په اعتبار د ذات پکې څه دی اتحاد او په اعتبار د شیوع چې یو رنگ شایع دی بل رنگ شایع دی دا څه ویل شي چې دا خبره رښتیا ده خبره باندې پوښلې کنه دا کلام صدق دی رښتونه دی خو وی خوره دا سینه د عربانو کې چې دا کلام حق دی نو مطلب دا نه دی چې ګینه تا او ول کفر کې کفر نه دی صرف هغه شیوت اعتبار ورکې هغه فرق اعتباری ته د چیړي پونه شولې نور کومه وایو چې لکه دا خبره حق ده وایو کنه وایو کلام ته حق نه وایو وته کنه رضا و اما الصدق او هر چې صدق دی فقط شافل الاقوال خاصه دا په اقوالو کې خور شوی دی د دې شیوع په اقوالو کې د خاص تور باندې او د صدق مقابل او یقابله مقابله کې د درازي الکذب الکذب دواړه ویلیش نو صدق هم دې ته ویلو چې مطابقت د حکم د واقع سره نو حکم د غسیش او بیا کذب هم ست ویل ولکه عدم مطابقت وایا نو باطل بم دغه ته وي وقد يفرق بينهما او کله کله فرق ولې شي دغه دواړو په درمیان کې بیان المطابقت اکه چې ما درته د مطابق او د مطابق خبرو کاغذ شروع ما درته نه ویل چې مطابق هم ویل شي مطابق هم ویل شي کدي سرنا مطابقت د حکم خلی د چا سره د واقع سره خو بیا مطابق وایا چې دا حکم مطابق للواقع دی او کنه مطابقت د واقع د حکم سره خلی نو بیا مطابق وایا دک درته وی او چا فرق کړي دواړو په درمیان کې چې بیان المطابقت دا مطابقت تعتبر فی الحق په حق کې دا معتبر کولې شي د جانب د واقع نه حق ستوي چې واقع وایا مطابق د حکم سره د توی حق وي او په صدق کې مطابقت معتبر کول شي د جانب د حکم نه چې دا حکم مطابق د واقع وي دغه ته صدق وي الکه فرق د صدق او قصدنه کو نو فمانه نو معنی د صدق د حکم صدا ناغدا ده مطابقته چې دا حکم مطابق وي د واقع سره او مبنا د حقیقت صدا ناغه مطابقت د واقع دی يهود د حکم سره نو کواغه سیټ نه مطابقت شرط کی نو بیا ودا مطابق وای او کده حکم د طرف نه مطابقت شرط کی نو بیا ودا مطابق وای نو چا په دغه معمولی فرق هم کړي دی کده واقع طرف نه وایا معتبر کړي شي دا مطابقت نو بیا بصدقي او کده حکم سیټ نه شي وایا بیا بس شي بیا به حق شي نه خطا شو کله واقع د طرف نه مطابقت شرط بیا به حقي او کله حکم سر نه معتبر کړي شي بیا به صدق الکه پوښوي که پوه نشوي څه مسله خو نشته کنه نو اهل حق وسویل دي حقایق له شی ثابتتون حقایق د شیو یعنی امور موجوده زمون په عقیده کې چې دا کوم امور موجود دي چې تود دي ونه ده غر دي دیوال دي میز دي کتاب دي پن دي پټکی دي دا سيزونه دا ثابتتون دا په نفس الامر کې ثابت دي
دا سدي په نفس الامر کې ثابت دي نو حقایق د شی ثابت شو کنه شو نو چې اثر وجود لري ممکن وجود لري معلول وجود لري مخلوق وجود لري محدث وجود لري نو محدث علت خالق واجب مؤثر او صانع دا وجود لري حقایق د شی ثابت دي نو حقایق جمع د حقیقت ده نو بدر ته حقیقت کې لګي بیا د دې په واسطي هغه علم ور باندې متحقق دي بیا اسباب د علم در تخی چې غدري دي نو کیسه ودا سره رواني نو اخر کې به هدف ته تارسي چې هغه هدف څه دي اثبات الذات او اثبات الصفات په خبره باندې پوښي سم مسله خو بني دا غدري نسبتونه شپږ دیرشمه صفحه مختصر المانی لسمه حاشیه چې نسبت ذهنی دي نسبت کلامی دي نسبت خارجي دي دا بدایات نه نو باسیخه ما وخت د وخت لحاظ میکول او ځکه مې مختصر المانی هغه متن او شرح تا ته نه ویلګینه مسله ونورم واضح شوی و خو صفحه مې دل درکا په 36 صفحه د غدري نسبتونه چیړلې دي او په 39 صفحه یو کم سل وختمه هغه درته وایا د صدق تعریفونه کړي دي صدق ستوي چې دا مطابقت د حکم د واقع سره او ما درته غي وضاحتونه وک چې مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره راشي دا صدق او دغه ته حکم وي او که عدم مطابقت د نسبت کلامی د نسبت خارجي سره دي ته کذب وي او دي ته باطلم وي بیا په دې کې فرق اعتباري هغه درته مو کو چې په اعتبار د شیوع سره دي دا یو په دې کې خور دي دا یو په دې کې خور دي او اطلاق د صدق پچاچا د حق پچاچا کېدل هغه درته مو خودل او چا پکې بیا څه کړی دي فرق په دې اعتبار کړی دي چې کوم مطابقت د واقع د طرف نه راوالي د حکم سره خداغو حق شو او کوم مطابقت د غیر عایت او اعتبار وکړي شي د حکم د جانب نه دې بیا صدق وي اوس دغه ستاسو د ټوله خلاصه او لبلو بابو پادې شو فستایا نغمغه معفقونه ازنا دي قدي افریدونه اب ان شاء الله غدا اور مسلې خپل ذکر روانه ده او مغه لیټر به ورته وچته ورته ویني سوخه زي چاته حل مو وای اللهم صل علی